हाँ ओके जी. सो उस एवोल्यूशन डायग्राम जोड़ूं लगा फॉर एग्जांपल द बैक्टीरिया जोड़ूं राइट او موږ ګورو چې په د بیکټیریا په کم ځای موږ چیړلې شو چې دا بیکټیریا په سچل موږ کلی کو یو ورلا گروث سٹارټ رائٹ فار ایگزامپل ډاکټر صاحب ته پته را چې د بیکټیریا د ټولنه اوټر موست لیئر there is cell wall right خو exceptional case is gram negative bacteria which has an outer extra membrane تاسو سماوي ٹھیک ده بیا د سیل وال نه پس دلته څه پروت دی سیل membrane صحیح ده سیل membrane بیا ته دام پته ده چې په بیکټیریا کې دلته یو ډبل سټانډرډ ډي ان اے هم پرته ده او دا ډي ان اے موږ خو فولي ایکسپلین کړی ده بیا ته دام پته ده ډاکټر صاحب چې په بیکټیریا کې نور خو پوهیږئ که نه اے سایټ او پی سایټ او ای سایټ او دې څه کوي او څه نه کوي بیا ته دام پته ده چې دلته یو ریاکشن کېږي چې هغه فولیټ کنورټ کوي ډای هایډرو فولیک ایسڈ تا اور ڈائی ہائیڈروفولک ایسڈ کنورٹ کی گئی ٹیٹرا ہائیڈروفولک ایسڈ یا فولیٹ یہ ریاکشن دام منگ ایکسپلین کریں ٹھیک دا اوکے جی لیٹس گو فار اینٹی بایوٹکس وی اپلائی سم اینٹی بایوٹکس دس از واٹ سیل وال صحیح شو نو صدا سے اینٹی بایوٹکس تی چې هغه منګه په دې اپلای کو او دا ختمو رائٹ سو وی کال them cell wall synthesis inhibitors da drugs thi cell wall synthesis for example penicillins dikha na penicillins cephalosporins dikha na da ab inshallah discuss ko to dena ilawa no aminoglycosides bil kar kai to dena ilawa carbapenems di carbapenems very good manobactams di tab inshallah se explain ko right bacitracin di bacitracin di no listen to me that's just introduction de raza chi sakunda introduction de sta zehn jodul di bia bazad penicillin ki zama penicillin classes be explain ko right okay ओके बेसिट्रासिन د دې نه علاوه یو بل ډرګ دی چې هغه ته موږ وایي سایکلوسیرین رائټ سو دا هغه ډرګز دي چې د دې په تھرو دې نه علاوه نور به مي سو وی کین انهبټ سنتھیسس اف سیل وال اوس ګوره سیل وال چې کله جوړې د تاسو تماسه سویلو چې په نیم او نیک جوړ شي بیا هغه نیم یونټ چې کوم دی د هغې د پاسه هغه نیم یونټ د هغې د پاسه هغه څلور امینو ایسډز رائٹ او بیا دلته په سیل وال یا سیل ممبرین کې یو انزایم دی چې هغه دا بار غورځي او بیا دلته د نیم او د نیک ترمنځ بانډینګ کیږي سو دا انټي بایوټکس موږ په دې شینو کې یوز کوو سم انټي بایوټکس ول کاز دس ډیمیج دا پیپټاید به ډیمیج کی سم انټي بایوټکس دا انزایم نه پریدي چې دا مال بارولي سم انټي بایوټکس دلته دا لینکینګ نه پریدي رائٹ سو سیل وال به انهبټ شي دا چې کله زه الته وراچو بیا په پوه شي بیا ډیر ایزی رائٹ then there are some antibiotics which can act on bacterial cell wall this is cell membrane yes cell membrane دا antibiotic سکار کوي دا antibiotic په cell membrane کې سوري وکي cell membrane کې چې سوري وشو ډاکټر صاحب نو څه چل بکیږي cell cytoplasmic contents بهر روزي یا دي دي نه extra substances cytoplasm ته نو ټول nature د bacteria ماحول ګډوډ چې ماحول ګډوډ شي بس هغه وایي چې یاره بس اوس نه کېږي راځه بس یا به وتښتو یا به دا شی ختم کو فار ایگزامپل داسې قسمه ډرګ کې فار ایگزامپل دی موږ سره پولیمیکسین دا یو ډرګ دی تاسو اکثر هغه سکن ټوپونه یې که نه هغې کې راځي زما په خیال د هغې کې راځي پولیفیکس کې راځي پولیفیکس کې دا راځي دا داسې رائټ then there are some drugs some antibiotics which will come and they will bind with the large subunit of ribosome ribosome large subunit بکلک اونی سی جیل کې به واچي وای بچی ته راځه تا ډېر لوبې شروع کړي پروټینان جوړې راځه تاسو زمونږ کار so what is this unit 50s and this is 30s ribosome چې inhibit شو
प्रोटीन बने जोड़ेगी नो दी ड्रग्स त मंगो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स नो द कम यूनिट इनहिबिट को 50 सो वी से 50s inhibitors कोई ना शिकारी and sadasi drugs the which will come bind with 30s and they will inhibit the 30s of ribosome da ba unicyclic da ta वही राजा रो रबस्ते नो का 30s the block को 50s the block को you are blocking what protein synthesis inhibitors utramangwe doctor say point no soak the chip 50s block kai 30s for example macrolides di dalta macro peja nahi kana clarithromycin azithromycin macrolides और स्पष्ट में 50s यूनिट ब्लॉक की बस बिया ट्रांसलेशन नहीं की मैक्रोलाइड्स दी क्लेंडामाइसिन दी क्लेंडामाइसिन दा ज्यादातर स्किन इन्फेक्शंस के या स्किन मसलों के डॉक्टर से बोल गई नो क्लेंडामाइसिन लाइनजुलाइड पे जने कर उस पोइश में लाइनजुलाइड से गई प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर दे 50s लार्ज सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम इनहिबिट कई देने अलावा क्लोरोफिनिकॉल पे जने क्लोरोफिनिकॉल एंटीबायोटिक दे होने सब वो रिलीडियर न राजी इंजेक्टेबल स्तरगो की सांस किया चाहिए आगे की फॉर एग्जांपल मेटाक्लोर सांस की नहीं मेटाक्लोर आई ड्रॉप्स आगे की क्लोरोफिनिकॉल स्टा सो व्हाट डज इट डू it will bind with the 50th subunit and stop protein synthesis and then allow streptograms the da inshallah discuss ko kha da ga drugs di che di the ribosome 50th subunit sara bind ki gyo protein synthesis block us 30th sara suk bind ki for example tetracyclines pe jane example Vibramycin, gentamicin, vibramycin, golide, tetracycline. For example, aminoglycosides, the SUGDI, 30th subunit inhibitors, right? Aminoglycosides ki mung sara gentamicin, vibramycin, da razi. Uspeshwe, no gora, mung the yo bacteria da mung or lasso so no. How they mung lasso se na kahin aage kam lag khair sa. Okay, sir. Then there are certain drugs which can apply here. Suppose we, dalta yam enzyme ho, suno me folate reductase, or dalta dihydrofolate reductase. We can apply drug here also. The drugs basakai. No, they will stop the synthesis of tetrahydrochloride. Mangvelu, this is inactive. And this is active. Da chikala folate chikala tetrahydrofluoride ta convert shi bas bela shi khpal actions shuru ki na munga dalta do enzymes dia ga block ka folate synthesis for example sulfonamides di like septran mepran chi di for example trimethoprim sakar kai listen they are folate reductase inhibitors. Folate inhibits show reduct enzyme. No folate but dihydro तने convert की trihydro बस उमक परंगा inactive form की बा पातिश होएगी कना. So that shumung sara da drugs. Next पातिश shumung sara the bacteria DNA. Right? So some drugs we will apply on DNA. यो खुदा ने चिप DNA बंदे direct मंगा नहीं अप्लाई को कम एंजाइम्स चिताला डीएनए जोड़ाई राइट कम एंजाइम्स चिताला डीएनए रेप्लिकेट कई आगा एंजाइम्स मंग अगर तो सच में वेरी चाहा गुटा कुलावई चाहा गुटा सख्त शीवी उदाय कुलावई कम एंजाइम listen मंग वेली उदल तमंग डीएनए ओपन करा दी तो वही रेप्लिकेशन बबल याद दी एम बिया डीएनए 10 इश्वा These in a enzyme lagay da kulawai helicase aw be ma weli chi helicase makh ki sumra zinu da guta roro sakhta shi da
غوټه څوک اسانه د بهر نه اچھا نو ما چې ویلیو چې یو انزایم دی یس یو لاس کې قینچي یو لاس کې قینچي او په بل لاس کې الفا بوتلی رائټ غوټه سخته شوه په دې قینچي باندې دی یو تار له یو کټ ورکی چې کټ ورکو کلاوشي واپس اغازه باندې الفی واچي واپس یو غنډي ټوپو ایسومریز ون یاد دی کنه ټوپو ایسومریز اوس ټیک شو نو د ټوپو ایسومریز سو پارټس دي یو پارټ دا دی یو پارټ دا دی this part is gyrase part and this is nuclease part gyrase باندې واپس زخم ګنډي او نیوکلیس پارت باندې کټ کوي ها اوکے نو پرابلم لایګیز د گایریز یا زما په خیال چې دا this is a gyrase نو پرابلم او به ګورو سو this is gyrase وای شي وره سو gyrase اکټي اوس ګورم په دې کټینګ کوي کنه او په دا واپس ګنډي نو خانه د چې مونږ ته د بوتل او تختو د الفی بوتل ته مونږ او تختو چې هم تختو په دبا کټینګ کوي واپس به ګنډل کیږي نه نو د بیکټیریا ډی ان اے با ټوکړي چې بیکټیریا ډی ان اے ټوکړي شو خو بس لا ډی ان اے بیکټیریا لا so this is called DNA synthesis inhibitors right okay so the quinolones یاد دي and fluoroquinolones ډاکټر صاحب پوه شوي دلته څوک دي کوینالون نیلاډیکسیک اسید نن سبا دا ډرګ ډیر نشته نیلاډیک نیګرام په نوم براتلو نیلاسیډ په نوم براتلو چې کوم سیویر ای ټی آی وو نه بټیک کیدا نو نیګرام یا نیلاډیکسیک اسید به ور دلته څوک دي سپروفلوکساسین جیمیفلوکساسین دیکھم الګا جنریشنز دیکھا ډسکس کوبا نورفلوکساسین لیوفلوکساسین اوفلوکساسین دا ټول به ان شاء الله ډسکس قدیم جنریشنز اوس پښوی کنه پښوی داسې بل خبره داسې ده listen to me یو ډرګ یو کلاس اف ډرګ بل دی د ډی ان اے نمنګا یو سو جنیټیک کوډز روباسو رائټ ټرانسکرپشن قاری صاحب داسې شه دی د ډی ان اے نه چې کاپی جوړ شي very good so this is messenger RNA and this RNA will be translated to proteins kana so کوم RNA synthesis inhibitors ورکو کوم enzyme دی چې د DNA نه RNA جوړي RNA polymerase نو یو ډرګ ورکو چې هغه RNA polymerase لاس نه ونیسي وای راځه تعالی چکر ورکو right so that here is an enzyme which is called RNA polymerase which will polymerize RNA from DNA so موږ داسې کار وکړو چې یو ډرګ ورکو هغه دا انزایم جیل ته واچي او کار ته نو چې کار ته نه پری دی RNA به جوړیږي چې RNA نو جوړیږي پروتین جوړیږي indirectly DNA synthesis inhibitors indirectly protein synthesis inhibitors so this drug we have rifampicin کوئی گئے کنا rifampicin isoniazid NTTB drugs چکم دی this is polymerase inhibitor ڈاکٹر سے پوچھ رہی and RNA polymerase کا DNA نا and that's دا ډرګز به مونږ ایکسپلین کوو دین علاوه نورم شته د بکټیریا کې یو څو کارونه نورم کوي نور انټي بایوټکس هم شته نو دا غټول کلاسز دی ډاکټر صاحب د انټي بایوټکس چې موږ د بکټیریا په کم کم ځای باندې اٹیک کولای شو رائټ دین ټوپوایسومریز ډی ان اے کنه ان ار ان اے سودا سي نو ان شاء الله دا یو کلاس به موږ ډیټیل کې سټڈی کوو د وی یوزز د وی ساید افیکټس او نور خبرې باندې باره کې کوو ان شاء الله ټیک ده ته مسله خو نشته